أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. انتہائی عزتمندو مشرانو پسرانو بچو او خویندو، الحمدللہ اللہ تعالی منتیواری بیاد قرآن کریم دا اوریدو او بیاد آغد احکاماتو دا بیانولو توفیق راکو اللہ تعالی منتا دا اوریدو او بیاد اللہ تعالی منتا دا دیبانی پوئی او دا عمل کولو توفیق راکی. اللہ تعالی نزمونگا امدغہی یقین سر امید دے چا اللہ تعالی دا خپل دربار کی قبول کی او زمونگا دنیا و آخرت اعمال دے بدیبانی درست کی. عزتمندو دو سورتون تاسو نن تقریبا واوردل، یو د سورت انفال او یو سورت توبہ. دوارو کې د جهاد موضوع ده، خلاصہ هغه دوارو کې واقعات دي. هغه واقعات چې تفصیل سره بیان نکو بیا مزنه کوي، او چې تفصیل سره بیانوي نو وخت ډیر مختصر وي. او اکثر مشرانو حکم داده چې احکاماتو ته توجه ورکا چې خلق په احکاماتو باندې پوه شي. نو مختصر خبره داوا چې سورت انفال کې په بدر باندې الله تعالی تفسیره کړی دا. بدر داسې یو جګړه وا چې الله تعالی ورته په خپل په سورت انفال کې فرقان ویلي دي، د حق او د باطل په منځ کې هغه جګړه چې هغه مسلمانان غالب شوي نه وي نو دا ډېر لوی نقصان شوی و. الله غلبه ورکړه ډېرو کمو مسلمانانو ته په ډېرو کافرو باندې چې ډېر زور سره راغلي وو. الله غلبه ورکړه او د هغې اویا کسان پکې مردار شول، څه پکې ونیول شول. الله تعالی لوی فتح ورکړه مسلمانانو ته. بیا دویم صورت کې واقعاتونه علاوه غټه واقعات د تبوک واقعات. تبوک ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 13000 صحابه کرام سره روان وو. اگر کا جګړه بیا ونشوله او هغه هم ډیر زیات تیاری کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بنور کله عادت داو چې چرته جهاد ته مطلوب نو حال به نه ویلې چې کم دې ته زو څنګه زو. او تبوک چونګ ډیر انتهایی شدیده ګرمي و او ډیر شدید سفر وو او شدید دشمن سره جګړه و. لکه نن سبا امریکا چې واخلي یا روس واخلي نو دې بنیاد باندې کل اعلان کړی او د جهاد او د چندي او خلکو ته دراتلو. بیا په دې باندې بحث ته او په هغه بحث کې ډیر زیاته خبره د منافقینو کردار باندې کړي او یو ډیره دلچسپ واقعه هم پکې روانه ده. ان شاء الله هغه به تاسو خپل موقع سره بیانوم. تاسو بازو خلاصو کې یا احکاماتو کې چې مخکې ورستو کېږي هغه کې پریشان کېږي. ما ورځ الحمدلله موږ سره شته دي، بعض ورځو کې احکامات کم دي او بعض ورځو کې خلاصې کې تفصیل زیات ده. ان شاء الله 25 ورځو کې شپږم روزه ته که الله تعالی توفیق راکړو نو دې ټولو خبرونه به ان شاء الله تاسو الله تعالی خبر کی ان شاء الله چې رب کوي. او احکامات موږ لیکلي مونږ دې لپاره دي چې دا تاسو به کور کې په خپل تفاسیر کې کته هم شي او تاسو ته یو احساس کیږي د دې جلدی د وجنا کمه زیاته جلدی د وجنا معمولی غلطیاں کیږي. الله دې هغه موږ ته معافي وکړي. تفصیلی درس کې ان شاء الله په دې ټولو باندې بیا خبره وکړو. احکامات شروع کو. احکاماتو کې بعض احکامات سیدی چې تاسو تعلق تقریبا ورته نشته. کوشش کوم چې هغه نه صرف تاسو خبر کما، خو بعض احکامات په اخر کې انتهایی ضروری دي. دومره ضروری دي چې هغه نه بغیر ایمان مکمل کېدی نشي. ایمان هغه نه بغیر مکمل نه وي. نو درخواست کو تاسو ته چې ډیر توجه سره او ډیر توجه سره احکامات او خاص کر اخیری احکامات واورئ او یو بل توجه درکو. کوشش کوئ چې تاسو کم از کم یو کسان سره اضافي راولئ. ختمونه تقریبا 9:30 لس بجې لسنیمه پورې خلکو جماعتونو کې جمع کیږي. لږ تاسو کوشش وکئ نو دا کم تعداد چې دا دوتو درېتو یا څلورتو کې دی شي د هغې باره کې محکمات دي. نن احکاماتو ته لږ توجه سره تاسو غوږ ونیسئ. ټولو اول د سورت مائده د احکامات د سورت مائده دی. ګورئ مونږ لا احکاماتو کې انفال او توبه ته نه ورسېدلی.
دا ان شاء الله سبا بل سبا کې برسو ان شاء الله. نو سورۃ مائده 2 نمبر کې حکم دا دی چې یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، یا مؤمنانو د الله شاعر جائز مګنئ. شاعر د شاعره جمع ده. شاعره ویل کیږي پہچان تا، هغه نشانه انسیگنیا چاغه باندې قوم، کله، ایمان، دین وغیرہ دا پیژندل کیږي. لکه مثلا پاکستان ده، د پاکستان په شاعرو کې د پاکستان جنډه ده، د پاکستان ترانه ده، همدا رنګ د سرحد د خیبر پختونخوا هغه گیټ ته وغیرہ وغیرہ. نو تاسو چې د خپل وطن څومره مینه وي دومره به د دې نشاناتو ته احترام کوي. دلته شعائر الله دي، شاعره جمع ده د الله نشانه، د الله نشانه. نو په دې کې نشانو کې مقامات هم دي، احکامات هم دي، او دین علاوه لکه مثلا قرآن دا د الله تعالی شاعره ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا د الله تعالی شاعره ده، بیت الله دا د الله شاعره ده، مسجد نبوی دا د الله شاعره ده، جمعات دا د الله شاعره ده. قرآن کریم بنیاد باندې احکامات یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامات لکه مثلا ګیره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بنیاد باندې پر خو دي دا، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتنا د شاعرنا یو شاعره ده. نو د دې ټول احترام کول دا باقاعده په مسلمانانو باندې لازم او واجب دی، دینه بغیر د دې ایمان مکمل کیږي نه. یعنی نه پر خودل پکار دي او نه به حرمتي پکار ده. دا الله د نشانات به حرمتي نه کوي، دا پہچان دی د الله، دا الله د دین پہچان، دا الله تعالی د دین پیژندګلنه. ولا شهر الحرام د حرمت میاشتو به احترامي نه کوي. څلور میاشتې دي، ذی الحجه، ذی القعده او محرم او رجب. دا درې میاشتونو باندې په دې کې چونکی د حج سفر کېدو او د څلورمې میاشتې رجب کې عموما د عمره سفر وکړو. نو دیو جنا په دې کې به د ابراهيم عليه السلام نو واخلا او بیا ورسته په سورته یونس کې او سورته توبه کې راځي چې کله نه الله تعالی د دنیا زمکه او اسمان پیدا کړی دي، هغه وخت نه د دولس میاشتې دي او دغه دولس میاشتې کې د څلور د حرمت ولدي. کافر به هم په دې کې یو بل سره جګړه نه کوله، چې آرام سره د حج او عمره او د دې سفر خلق په آرام سره کوي. دیو جن د دې احترام الله طرف نه دی. ولل هدی هغه قربانی چې حاجی مدان سره وړله د حج کې علالولو د پاره، د حج تمتع یا د حج قران د پاره، دا غي به احترامي مکوي. ولل قلائد دا د قلاده جمع ده د قربانی جناور. د خاریان موږ عموما په خبر کې ګورو چې کومه جناور د قربانی لپاره واخلي بیا ګورګان ورته واچي یا او هارون ورته واچي لکه عزت احترام کوي. بهرحال د دې عزت احترام دا د الله تعالی طرف نه نشانه ده، ځکه چې دا الله په نوم باندې اغسطه دی او الله د لپاره قرباني کوي، نو د دې احترام کوه. ولا امین البيت الحرام، بیت الحرام ته چې اراده کړی دا هغه مال دی، کسړې دی، که سفر دی، حتی کې کده تجارت مال ولې نه دی. خو چې مسجد حرام ته یا بیت الله ته یا مکې ته روان کړی دی، دغه د حاجانو فائدہ ده، دا غي ضرورت دي، دا غي د حج ارادي دي، د دې شیونو به احترام کوي. دا د الله تعالی د شاعرونه یو شاعر ده. دا ولي وريدا دا کده فضل یبتغون فضل من الله من ربهم ورضوانا. نو دې وخت تاسو چې ګرا د حرام ته هر سامان چوڑی د احترام وکوي. او تاسو احرام کیږي، احرام کې خوخکار منه ده. و اذا حللتم کله چې تاسو احرام پرانځي فاصطادوا به تاسو ښکار کولای شي خیر دی. مخکې وکړنه او ماغه به خوراک ذریعہ وا، اوس خدای دې زړې لري نشته دي. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. آیت نمبر 2 روان ده د سورته مائده. رسول الله صلی الله علیه وسلم 400 کسانو سره بدعت روانو او دایمن کړو. دې کې الله تعالی حکم کوي چې یا مسلمانانو تاسو دا کارو نه کوي. ګوره تاسو باندې د کافرو لارې دي، دا غي لارو په بنیاد باندې په ضد په بنیاد باندې کافر د الله د کور نه ایثار نه کوي. حکم عام دی، هر یو څوک چې د الله کور ته جمعه ته یا د الله عبادت کوي، هغه د الله د عبادت نه د دشمنی په بنیاد باندې ایثار اینا
هغه وخت کافر او مشرک هم تل لا منی شي نو الله وې چې تاسو دښمنی کې را نشي چې دښمنی د وجه نه بل سره د نکینا ایثار کې. بیا ډېر اهم آیت ته او دې آیت ته یا داسې قسم آیاتونه چې کوم دي د قرآن کریم کې اصول آیات ویل کی لکه مونږه ریاضی کې یا الجبر کې فارمولا ورته وایي فارمولا. نو چې کوم آیاتونه د فارمولې دي دا خامخا د کوا د باندې د سل زر لګونو مسلې حل کولای شي. قال تعالی موږ پوي کیاله هغه کې یو آیت دا ده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نیکی او په تقوا کار کې هر چا سره ملګرتیا کوا، بدی او په ګناه کار کې هیڅ چا سره ملګرتیا مکوا. نیکار خکار چې څوک کوي کستا د پارټۍ دی کتا د مسلک دی او کنه دی او کا هر څنګه دشمن استاولې نه دی خو چې د نیکۍ کار کوي هغه سره ملګرتیا کوا. ډېر خپل نیولې نه وي ورور تر ماما پارټي او مسلک او فلانه او فلانه او فلانه نمونه خو ماشاءالله مونږه د مسلمان نمونه کړی دی ځکه چې نور نمونه مونږ د مسلمان نه ځان نه باندې ډېر زیات خوښ دي حنفي سلفي فلان 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 ځکه چې اسلام نوم الله مونږ باندې خو دی د مسلمان هغه مونږ تقریبا ورک کړی دی او شتم نه تقریبا دا نور مسلکونه صرف په دې بنیاد باندې مونږ دین تقسیم کړی دی. نو که هر شي کې دی تا نه مختلف دی که سیاسي پارټي ده که مسلک دی که تا بله قوم دی کلی دی خو چې د نیکۍ کار کوي هغه سره تعاون کوه او چې بدۍ کار کوي هغه سره ملګرتیا مه کوه چې هر څوک هر څنګه ولې نه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د ظالم او د مظلوم دواړو ملګرتیا کوي. نو صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله مظلوم ملګرتیا خو عقل مني ظالم ملګرتیا څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کې فرمایل چې ظالم چې د ظلم نه منې کې دا د سره ملګرتیا ده. نور بشمار حدیث دي او احکامات دي. واتقوا الله ان الله شدید العقاب. الله نه او یریږي ګناه نه ځان بچ کړئ. تقوا معنا دار وخت یاد ساتئ د الله د یری په بنیاد ګناه نه ځان بچ کړئ ځکه چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. یا الله حرام خي مخکې الله خذلی هم دي تورنا اول حرمت علیکم المیتة مرداره چې کومه ده میتتو مرداره چې هغه حلاله نشي او مرشي مرداره شي دا حرامه ده. والدم او وینا سورۃ انعام آیت نمبر 145 کې د دې تشریح شوی ده. هغه وینا چې هغه مسفوحا وي حلالولو وخت کې تیزی سره روانه وي دا وینا حرامه ده. ولحم الخنزیر د خنزیر وغه چمړه اوازه وغيرها سچې باغ کې دي دا حرام دي. وما اوهل لغیر الله به اوهل دا د هل نه ده هل ویل کېږي د میاشتې وړومبني ته چې هغه ډېر مشکل سره ښکاري او انتهایی نری وي. کله الله نه علاوه د بل چا تعظیم قدر نسوب وغيرها 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 دا وغيرها وغيرها څه کوي ما چې دې کې تاسو یې کې سره دي راټول خو چې د الله عظمت پکې نه هغه بنیاد باندې یو شی یا ذبح کړل شو یا اومنل شو دا حرام دی. سوا دا هغه ملمنه چې ته دا هغه اکرام کوي عزت او احترام کوي هغه بنیاد باندې کاغه ته چرګټ وغیرہ حلالای خیر دی. خدانه علاوه تاسو جرګې ته حلالای چې تاغه جرګې نه تم او لالچ ته چې زما په حق کې فیصله وکي قاضي دی تا په حق کې فیصله وکي بل پولیس افسر دی تا په حق کې فیصله وکي وغیرہ مړ دی بابا صاحب دی قبر دی بت دی استانه ده خو د الله نه علاوه چې بل چا आवाज په وشي یا دا ټول قران به ختم کی خو تاسو کې دا غبل شي تعظیم دی. نو الله تعالی فرمایي دا مخره دا حرام دی. والمنخنقه هغه چې هغه مړی خپي کړي شي دا حرام ده. والموقوذه پسېټو وهلي شي او مړ کړي شي دا حرام ده. والمترديه ورنا الغړي دلی وی را ورځي دلی او مردار شوی دا حرام ده. والنطيحه ولتناورو پخپلو کې یو بل وهلوي هغه حرام ده. وما اكل السبع ان ذکر ور کړی او هغه چې درندې نیولوي لکه شیر پړانګ وغیرہ دا حرام ده. ها
یو صورت کې دا ټول حلاليږي ما زکه تم چې تاسو پاکي کوي پاکيږي بس سای وتل نه را نو ورسېدي او چاړه دې پیراته راکړه. ها معمولی اختلاف د مسلک پکښلا چې کچېره تا چړې ته مکنه ملاويږي ځان نظر کوي تختی بل ځای باندې دیوار او پرو وغیرہ خداغه دې سره وینه اوته دا معمولی مسلک اختلاف ته بهتره خبره ده چې دې باندې چاړه راته راکړه دام حرام دي. وما ذبح على النصب نصب وی استانه تا د الله نه علاوه د بلچا نوم باندې چې هر یو شی مشهور شوی وي کمناره دا کا گنبد ته کا قبر ده کا بت ته کا نشان ده کا پہچان ده کا ونه ده کا غر ده کا بوټه ده والله نه علاوه یو ده په بل نوم باندې مشهور شوی ده په دې باندې چې هر شی ذبح کړی شو یا چا بوتل وغیرہ دا حرام دي. ها مقتضا تفصیل خو دې کې نو ویلېږي دومره تاسو دې باندې پوه شئ. نصوب استانه علا نه علاوه د بلچا دا کوم چې زمونږ څومره زیارتونه دي په دې کې چې کوم دیګونه پخېږي یا خلقي خوري یا تقسیمي دا علا نه علاوه دي دا ټول حرام دي. وان تستقسموا بالاسلام دا د ظلم جمع ده چې تاسو په غشو باندې تقسیم کړئ. دی به درې غشي په یو لفافې کې اچولي او کافرو یو باندې ولیکلو افعل یو باندې ولیکلو لا تفعل یو باندې به هیڅ نه ولیکلي. نو بیا به ویل دا کار وکړه نو بس وکړه حکم شوی دی بس کوا کار مکوا بس مکوا کار خاموشي ده نو غش بیا وچوا یعنی څنګه خو غوي هغه څه وکړه. بعضې خلکو به مرغان الوزول ځنه ورته طائرون وایي مرغۍ به والوزوله خي طرف ته بلاړه وای دا کار کوا چپ طرف ته بلاړه وای دا کار مکوا سیده بلاړه وای دا ته اجازه ده. دا عادتونه مونږ کې اوس پورشته دي. خی سترګې مې ورا پیدا چپ سترګې ورا پیدا پلانې چل وشو دا چل وشو کارغه وګګیدو او کپوس راغې او ګدر راغې مخې ته مې سویا تیر شو او ګاډو ته ګوره چا به تورې کپړې به زوړ نکړي وي چا به چپلې به زوړ نکړي چپلې دا وړې چپلې وغیرہ وغیرہ. الله فرمایي و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الله یک نقصان در ورسي دا شي نه اشاره ولې نشي. او دا د بنی اسرائیل شیونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا خو درېدا چې کله تاسو ذهن کې داسې سوال شک راشي چې پسترګه دی ورخه دا وکړي دی आवाज وشو وغیرہ هغه وخت دا دعا کوا اللهم لا خير الا خيرك ولا طائر الا طائرك الا تعالی هیڅ بد فعالی نشتا الا دا چې تا ما د پاره خود څه خوښ کړی دي. هیڅ خیر هیڅ بلاس کې نشتا الا دا چې تا ما ته خوښ کړی. مختصر مطلب دا چې هر خبره الله تسپاره دا هیڅ شی الله د اذن نه بغیر تا ته نقصان نشي رسولای. او دا کوم دا مکوا الله باندې توکل کوه. الله فرمایي ذالکم فسق دا ګناه ده. دا د ګناه خبره داسې مه کوئ. نن ورځې تاسو نه کافر مایوسه شول بس کافر نه مه یریږئ هغې مقابله کې ما نه ویریږئ. بیا ډېر اهم آیت دی انتهایی اهم آیت دی سورت مائده آیت نمبر 3 الله فرمایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نن ورځې ما دین مکمل کړو. دغه ډېر تفصیل دی. وخت مختصری بهرحال څومره چې الله توفیق راکړي او موږ تاسو ان شاء الله په کمال تعالی دې ماته توفیق راکړي موږ ټول ته د پوهېدو. دا آیت چې کله نازل شو معنی دا ده نن ورځې ما خپل دین په تاسو باندې مکمل کړو او تاسو لپاره ما د ژوند د تیرولو طریقه اسلام خوښه کړه. معنی دا ده یو يهودي عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلي و یا عمر تاسو په کتاب کې داسې یو آیت نازل شوی دی کدا آیت چری مونږ باندې نازل شوی وي مونږ په دغه ورځ بیا میله کوله عید و معناولو خوشحالي و معناوله. دومره لوی او دومره عظیم آیت تاسو په کتاب کې نازل شوی دی. عمر رضی الله عنه پوښتنه وکړه دا کوم آیت دی؟ نو د سورۃ مائده د دریم آیت دغه حصہ ورته ویله اليوم اکملت لكم دینکم تاسو باندې ما دین مکمل کو. نو دا خدای الله دې لوی نعمت دی.
او لوی فضل دی وکړه چې دې باندې تاسو خوشحالي مناو کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ جواب کې ورته فرمایل هغه يهودي ته چې ما ته هغه ورځ هغه ساعت یاد دی چې دا آیت پکې نازل شوی و. دا د لسم ذی الحجې ورځ وه، د عید ورځ وه، لسم ذی الحجې ورځ وه، او مونږ په دغه ورځ عید مناوو، په دغه ورځ مونږ خوشحالي مناوو، قربانیان هم کوو، خوشحالي مناوو. نو یا مسلمانانو ته اوس ته وایم مونږ دا دوه عیدونه چې کوم مناوو، د ورکوټې اختر چې کوم دی دا آغاز قرآن میاشته دی، آغاز د دین، په دې کې د دین آغاز شوی دی، د دې خوشحالي مناوو. او د ستر اختر دا لوی اختر دا د دین د تکمیل خوشحالي مناوو. دین مکمل دی او دا الله تعالی موږ مکمل کړی دی. یو حدیث واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف حدیث دی چې من احدث فی امرنا، چا چې داسې کار وکړو چې مونږ یې حکم کړی نه، مونږ نه ویلي او د ځانه یو کار وکړو او ما حکم کړی نه، فهو رد، دا به مردودي، الله په نسبت به دا قابل قبول نه وي. دغه چې دین مکمل دی، په دین کې نورې بخۍ مخې جواب. دومره سوچ کوه چې دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او که نه دی کړی. بیانونکي ته مه ګوره، بیانونکي به ما غوندې لویې ګیرې وله او ښه سړی به ښکاري او ډېر ډاکټر صاحب، فلانی صاحب، فلانی صاحب، فلانی صاحب، هر صاحب چې دی د رسول الله نه ورکوټی صاحب دی، هغه نه لوی صاحب نشته. نو دومره سوچ کوه چې کم کار د نیکۍ په بنیاد کوم او رسول الله صلی الله علیه و وسلم کړی نه او ته د نیکۍ دپاره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف حدیث دی چې دا به مردودي، قابل قبول بنئ. او ګناه څومره ده؟ هرې جمعې ورځې ستاسو عالمانو نه واورئ، دا تاسو هرې جمعې واورئ. عالمان د حدیث ښه باقاعدګي سره بیانوي. چا چې دین کې نوې خبره راوبسته، کل بدعة ضلاله وکل ضلالة فی النار، هر نوې خبره بدعت ده، هر بدعت گمراهی ده، هر گمراهی به جهنم ته ځي. مطلب یې څه دی؟ ډېر آسان دی. داسې نیکۍ ته کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نه وي او ته یې کوي او د نیکۍ په بنیاد یې کوي، بس درته بدعت وایي. دا ته رسول الله ته هم کنځلې وکړې، نعوذ بالله، ادې کمزوری وګڼه چې کنې خبر نه و یا پوهېدونه یا نیک نه و، او الله ته دې هم کنځلې وکړې. او دې چې څومره دا دین زموږ خراب کړی دی، یو ډېر عجیبه حدیث درته بیان کوم. نن احکامات ګورې ډېر ضروري دي، ډېر زیات ضروري دي. الله دې موږ تاسو پوه کړي ربانه. یو ډېر عجیبه حدیث بیان کوم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې چې کله د سورۃ آل عمران دا آیت نازل شو چې زما بندگان کله ظلم یا ګناه وکړي، او ګناه لفظ هم د فحاشي استعمال شوی دی، ګناه وکړله او بیا معافي وغواړي فورا، نه الله وایي زه دې ګناه معاف کړم، زه معاف کړم، زه معاف شي. شیطان ډېر پریشان شو، خفه شو چې زما خو ټوله خواري ځای شوه، زه د باندې خواري وکړم او دې معافي وغواړي او زما ټوله خواري ځای شوله. نو کېناستل، میټینګ کوي، مشوره کوي چې څه داسې چل وکړو چې شاید انسانان د دې معافي نه او دا کومه ګناه چې موږ پرې وکړو په دې باندې کلک اوسېږي. چنانچه یو شیطان مشوره ورکړله چې دا خو اسانه خبره ده، مونږ به دې باندې داسې ګناهونه وکړو چې دې به معافي هم نه غواړي او هغه ګناه ته به نیکۍ وایي. کوي به ګناه ورته وایي به نیکۍ، نو نیکۍ نه خو خلک معافي نه غواړي، هغه باندې خو خلک استقامت غواړي، استقامت غواړي. وایي دا به ځي، وایي دا به بدعات وي، دا به بدعات وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کړی نه دی او ته د نیکۍ په بنیاد کوي، نو شیطان دې رضا کو او معافي به هم نه غواړي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دا قرآن باندې هغه پوهېدونکی صحابي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دپاره دعا کړې وه. هغه د آخري صورتونو کې یو صورت چې په هغې کې دا دی چې بعضو مخونه به تور وي، بعضو مخونه به سپین وي. هغه معنی کړې ده چې دا د تورو مخونو ولا دا به هغه خلک وي چې په دین کې یې بدعات کړي وو. او اسانه خبره ده، دا د وهابیانو، سلفیانو، حنفیانو خبرې نه دي، دا د دیوبندیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده.
کم کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي بس مې کوا چې هغه کړي سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا ویرا ویمنا موږ وورد او موږ ومنلا. ورپسې الله فرمایي سورۃ مائده آیت نمبر 3 کې فمن استر فی مقمصه اوس څوک وګړي او د لوګي نه دی په استراحت کې راغی ډېر زیات وګړي نو دې به اخري خو الا چې غیر متجانف لاسم فإن الله غفور رحیم ګناه طرف ته مایل نه څومره بخوري. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د لوګي و دې وجنا د دې حرامونه څومره خورل شي څومره چې د لوګه په ختميږي لوګه نه هاي استراحت په ختميږي دلته اجازه ته استراحت وجنه ده همدغه رنګ علاجونه هم دي علاجونو کې باز شي نو حرام دي نو حرام دومره استعمالي چې مرګ نه په خلاص شي ځان په نه تر به تر به د پاره نه استراحت نه خلاصې دوه لپاره کله دې پښتنه کوي یا رسول الله د ښکاری باره کې ښکار باره کې لکه سپیو باز وغیرہ وغیرہ نو دې ته وایا هغه کې څلور کم از کم شرطونه دي. آیت نمبر 4 پورې الله تعالی خو دې یو دا چې تا کوئی کړی دویم دا چې تا حکم ور کړی دریم دا چې کلمه دې په اغستې وي څلورم دا چې خبره خورلې نه دا چې خبره خورلې دې مطلب دې ځان د پاره نیولې به تا د پاره نه نیولې نو چې تا د پاره نیولې نو دا ښکار کدا د ښکاری سپه وغیرہ وکي نو بیا د ښکار کوا یا د ښکار به ته خورې شي دا ممنن سبا نشته د دې وجه نه آسان سره باندې په پویږي نه. بخاری شریف حدیث ته عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه چې کمال پر سپه ونیسی او مړوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کدا شرایط پوروي کمر یو نو خیر دی. بیا په دې کې فقہی اختلاف دی دایونه اختلاف دی نه پر د توایما چې دلته الحمدلله حنفیان مشته اهل حدیث مشته یا چې څومره د الله مینه دا ټول الله سره مینه دا قران سره مینه په بنیاد راغلي دي دیونه خبره یو ځای کې په پړاو کې او بیا به تشک پریزي ته مزبانه داسو کو پریوتو په وبو کې او چې ورتلی هغه مړو نو ته ته پته نشته چې دا د وبو د وجه نه مړ دی که زما د گزار د وجه نه مړ دی نو دی وجه دا مشکوک شي مخره هغه د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تاسو ده حلال واضح دي حرام واضح دي حلال خورا حرام پرېږده کم شي چې تا په اشتباه کې واچي پس دې نه ځان بچ کا څوک چې اشتباه نه ځان بچ کی دې به حرام نه بچي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی دی چې یو پټه دی هغه منه دی هغه خوا کې چې تکلا ما سره امکان نشته چې هغه حرام پټی نه خوراک وکړي. بیا دغه نه بعد الله تعالی فرمایي آیت نمبر 4 نه بعد چې ستاسو خوراک د بنی اسرائیل ته او د بنی اسرائیل خوراک تاسو ته حلال دی او د هغه خزه هم حلال دي دا هغه خزه هم حلال دي تاسو په خپل نکاح کې راوستل شي نکاح کې کول شي خو شرط پکې د شرک دی او دا شرط په سورته بقره کې تیر شوی دی او تاسو اوریدل دي چې مشرک نه یلا مشرک سره نکاح نه کوي دا عیسایانه ده یا يهودانه ده اهل کتابی ده هغه سره تا نکاح کیږي او رسوم راځي خو هغه کې خبره ده چې اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان نکاح کې راوستل کی وی یاري کون کی نه یو لطیفه ولا آسان وته وایم د احکاماتو کې مونږ کله کله ډیر وضاحت سره لاړ شو بیا ځنه خلک وایي چې دا وضاحت سره راځي او تاسو نه دي ماشومان دي وغیرہ وغیرہ مختلف ټلیفونونه به ما تراشي نو چې دا بیان یم کې جنجال دی چې بیان یم جنجال دی او ما داسي ولطیفه ځین تراله لکه تاسو بیدار شئ اته بیدار دي بیدار کې دوه لپاره د لطیفه توایما و درې ملګریو په خپل کې یو بل ته به غیرت ویلي څلګه جګړه به شبه ویلې به غیرت اول بوتلیه به غیرت خپل کې مشورې کړې چې دا خوري بد لفظ دی چې موږ یو بل ته استعمالو نو لہذا دیو جنا داسې شرط دو چې خپل کې یو بل ته به غیرت نه وایي وای سیدا چې بل ته به غیرت ویلي نو 500 روپۍ جرمانه به ورکړي پس پابندي ولګیږي
دې کې دا یو بل ته ډېر غوسه شوی دی چې غوسه شوی دی ورته وایي یې خو یې خو 15 روپۍ را سره نشته نو خبره دلته بیا هم دغه ده نو 15 روپۍ را سره نشته نو به هر حال هغه زنانه چې هغه واده کوونکي وي وخت تېروونکي نه وي الله دې مزید طور باندې پوهېږي بیا حکم دی آیت نمبر 6 کې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لام تصبر ده وارجلكم الى الكعبين کله چې تاسو داس کوي دا څلور شونه وینځي مخ لاسونه خپې په سر باندې مسح کول مسح داسې طریقه ده شاته طرف ته موځي او بس راوړي او په غوږونو کې راکېر کی دا د مسح طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښودلې ده بیا مسلکی اختلاف هغه نه چیرما ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح وښودله خپې ارجلکم کچېری د مخکینی سره وتړی شي نو بیا په کار دی چې ارجلیکم وي زیر وي نو بیا حکم دا چې خپو باندې مسح وکړي نو معلومیږي دا چې دا مخکینی سره شي سره تړلی نه هغه د وینځلو سره تړلی دی خپې مو وینځئ بعضې خلک وایي چې خپې وینځل پکې نشته د دې لپاره یو حدیث هم دلیل کړی بخاري شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج سفر کې روانو مسلمانان صحابه کرام اودسونه کول پیړۍ بیړه باندې اودس یې کوو نو لرې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو یا مسلمانانو استاسو د خپې د خنګري دا د جهنم دي دا د جهنم دي دا د جهنم دي یعنې هغه وچ نه پاتې وو نو هغه د دې دلیل دی چې خپې وینځل دا په اودس کې شرط دی باقاعده نو دا موږ څه چې به اودس سره ولګي نو دې مطلب یاد ده چې خې وسولوا دغه دا مومن د ګندګي احساس به بده کې زیات وي هغه نه علاوه به د مسیح اختلاف دی هغه بل خبره وان کنتم جنبا فطهروا ها کته په جنابت کې یې نو دینه سب زیاده سفاره جمعره نو بیا غلام وي وان کنتم مرضى ولا سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم سفر کې وبنشتا بیماری نو به تیمم وای خیر دا د لمبلو د پاره هم ګوري یوازې او د څه د پاره نه لمبلو حاجت ته په بیماری حاجت چې ده تیمم به وای نو به خیر دی وای دې کومینم بیا الله فرمایي اخر کې چې الله په تاسو باندې سختی نه راولي دا د الله نرمي ده تاسو د صفائی ده صفائی نه کېږي نو د تیمم سره د صفائی احساس ده الله تخامخ مجبور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا آسانواله پیدا کوي ګرانواله ما پیدا کوي دین نه خلق تختوي ما بلکې دین ته خلق راولي یا الله تعالی فرمایي واذكر نعمت الله علیکم وميثاقه الذي وثقكم او تاسو هغه په خوا ده چې تاسو نه اغسته ده هغه ته بيداری وکړي مونږ تاسو ته وایي هغه ادا سره سمعنا واطعنا ومدې آیت کې ده آیت نمبر 7 کې ده تاسو ویلي دي چې مونږ وایو دا او مو منله نو د دې وادي په ساتي او هر وخت دا احتیاط کوي چې الله مونږ وایو دا او مونږ یې منو ویریږي خلق د الله نه داغه بنیاد باندې ګناه نه ځان بچ کړي الله د رسول د سينو نه خبر ده آیت نمبر 8 یا مومنانو د انصاف عالم بردار جوړ شي لا تقریبا بګت شیو نو دی وجه سره معنا ووري ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا د چا یو قوم د دشمنی دی په زیاتی مجبور نه کی نن پرسیکټ تفصیل سره درس کومه یو سړی د درس نه بعد سوال وکړو ما سره ترڅی زیاتې کړې ده یو شپته لکه روپیا غسې دي فلانه وګدا کې څه یو کړل زه وسغه نیوښم خو په خپل نه دا غوړونه دي او فلانه دي چې داونی سم ادا کوي شم وغیرہ حکم د قران د دې آیات کوم ذکر دی چې چا زیاتې کړی څومره کړی دومره ته اجازه ده هغه انفرادي نه حکومت یا کم ادارې کم شي کې چې ته هغه بنیاد باندې هغه ته سزا ورکولو کوشش کوا انفرادي لاس ما چوا ها چا چې زیاتې نه کړي هغه سره زیاتې نه کوي
کوروري وي کپلاري وي کترزوي دی او کبر څوک دی مطلب د حکم دا دی دشمنی دی چا سره په زیاتی کولو مجبور نه کی اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا تقوا ته ډیره نږدې ده په بدی کې هم انصاف کوا او بیا فرمایي دا الله نعمتونه یاد کړئ تاسو باندې خدا سي وخت راغلو چې کافر لاس درا چولای شو خو ما کافر سار کړیو د دې شان نزول کې دوه واقعي یو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ذاتی دا یو سفر کې روانو او دته آرام کو خپل تورې ځوړنده کوي پورې لاندې ود شو یو بدور هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تورې راوغستا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینې کې ناستو وای تا به مانه وستو خلاص کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الله دا غزو کې روب راغی او هغه ته لاندې شو او به صحابه کرام را وغوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا کیسه ورته بیان کړه همدارنګه صلح حدیبیه کې هغه مسلسل جګړې کوشش کاوه مسلسل جګړې کوشش کاوه ټول ایثار کړل همدارنګه مکه کې همدارنګه نور بشماره ده کې الله وایي نو ما تاسو بچکړی ما تاسو بچکړی د احسان یادوي وتقوا الله لا نو یریږي یا خلکو الله نو یریږي او ګنا نه ځان بچکړي او الله باندې ځان وسپاري یو پسې حکم دی نمبر 27 کې وتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل دیتا د آدم علیہ السلام کیسه بیان کا الله حکم دی چې دیتا د آدم علیہ السلام د زامنو کیسه بیان کا کیسه دا وا چې هغه وخت کې به چې کوم ورور سره خور پیدا شو هغه به دی بل ورور سره چې کوم خور پیدا شو دا غیر رشتہ بکیدا هم ځان نزول کې دغه واقعه ده نو د حابیل او قابیل په زمانو حابیل په حق کې چې کوم رسیدا دا بدرنګ وا قابیل په حق کې چې رسیدا دا لګه خولې وا نو دوی په جګړه وا نو دی ویل چې قرباني وکړو قرباني طریقه بداوا چې مال به راوستو یو چت دی کې به کې خودو چا مال ته چې اور راغی او وسوځو دغه قرباني وو هغه به د نشان او چې قرباني قبول شوه او چې چا مال به اون سوځدو هغه به د پہچانو چې د قرباني قبول نشوه چنانچه دا بشری قبول نشوه دا کوم چې کشریو د بهترین ګډ راوسته هغه الله تعالی د اور ذریعہ سره د قرباني اظهارو کو د قبولیت نو دا غوسه شو چې زما ولی قبول نشوه دا ولی قبول نشوه نو دا ویلو چې زه تامر کوم نو دا ورته ویل چې کته ما امر کوي نو زما ګناه او ستا ګناه په پتا باندې وي ها ما نه به باسدین زه خپل لاس ته نه درو کوم چې تا امر کوم وګوره د علماء اجماع ده په دې خبره چې دفاع وکوي البته د بل د قتل اراده به کوي او کته مرکی نو شهید شوی او کته اراده کړی و او بیا مرکی اراده کړی و دې مرکوم او مرکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قاتل او مقتول ټول جهنميان دي الله دې داسې حال نه موږ بچی دا چې تا مې اراده کړی و د مرګ نو دفاع کوا خو مسلمان بنوښنه نو دې کې څنګه ډېر لوی سبق دی او نن سبا خدای دې لوی سبق دی چې زه لاس نه وکوم کته ما مرکې نو ستا ګناه خوښي ستاره زما ګناه بم پتا باندې شي چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پورې هر څوک چې قتل کوي نو د آدم علیه السلام د دې زوی سبب کی څنګه چې د زیاده کړي یو پسې الله تعالی فرمایي چې دا قبلې چانه نو الله تعالی وايي قبولیت خو د متقینو نکېږي نستا په مال کې الله تعالی تا کوانټیټي دا نه د مطلوبه ډیرواله نه د مطلوب کوالټي مطلوبه ده دې ته تقوا وايي ليبلوكم ايكم احسن عملا خیسته عمل خپل عمل ډیر زیات خو بدرنګ دی دا الله تعالی قابل قبول نه دی ډیر لږ دی خو خپل دی خپلواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا الله تعالی قابل قبول دی دا د آدم علیه السلام زامنو کې سوا ورپسې بیا فرمایي د محاربه آیات ته محاربه آیات وختو کې تاسو کې سوا اوري آیت نمبر 33 کې څنګه څنګه غلي و دوه نه مدینه ته
رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دین یا د اسلام د پیغورو د پاره د کولو د پاره بیماران شو ورته ویلي چې تاسو پلاني ته لاړ شئ او الته وخان دي د بیت المال داغه تشي متیازي او وینا دا پي او داس کوي وینا نه بولی او پي داس کوي نو الله به تاسو جوړ چنانچه لارل او د وخان دا شین اسکل او جوړ شول تندرست شول نیت خراب شو چې نیت خراب شو نو دا هغه چې کم ساتون کې وو هغه مړ کړل او مړ دې په ظلم سره کړل او خان یې وتختول نو ما خو تاسو ته ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل امام نو هغه سربراو او هغه بهترین لیډرو دا ټول صفاتونه او د مجاهدینو وغیرہ بهر هغه ته پته ولګی دا مجاهدینو پسې ور واستول ونیول اخره کې ونیول مدینه ته راوستل نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحقیق او تصدیق چې کله وشو نو اندرانګ په تکلیف مړ کړل څنګه په تکلیف چې دې مړ کړیو ګرمي سلایانې او تپسترګو کې تیرې کړې خیلا سوچ په خپې متکټ کړل او دې غرمته واچول او په ډېر په تکلیف سره مړ کړل دا رسول الله چې رحمت للعالمین وو ولې دا کار وکړو ځکه چې دا د الله حکم څنګه زیاته کړی زیاته ورسره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چرهم خپل ذات لپاره بدل نه راغسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم چرهم دا الله تعالی په حکم کې نرمي نه کړی نو ته دومره خسرې ځان نه جوړوا چې الله حکم کې نرمي وکړي او دومره سره ورم کېږي چې خپل حق هر حکم بدل بیا د پښتنو یا د جاهلانو په شان دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه زده کوا ذاتی اختلافات معافي کوا د الله په احکاماتو کې نرمي مکوا دا آیت نمبر 33 ورپسې الله فرمایي ضروري آیت ته آیت نمبر 35 کې یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة الا نو یریږي الله ته وسیله ولټوي دین ډېر خلکو غلطه معنا غسته ده د دې لفظي معنا څه کوي دا د وصلت یا وصلتو یا وصلتا هغه د عربي کې دي چې کومه معنی کې ته کوي خو لفظي معنا وسایل وسیله دې تر رسیدو ته پر ذریعہ وغیرہ هر څه چې لګيږي دا کوا دې ته ویل کېږي وسیله الله ته وسیله ولټوا دا وسیله څه شي دي بني اسرائیل کې هم د دې تفسیر روان دي هغه د کې متاپو شي تاسو پوه شئ خو دلته ټول نه بهتر جواب چې الله ورکړي دی دا ډېر بهترین دی باندې آیات کې نو الله تعالی سیولو ذریعہ څه شي دی کته سونه پښتنه وکما اوس کته وایي چې د مشران دي نو هغه باندې کې خو الله تعالی بدلې دی وایي ولها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا خو خپل عملو استخپل عمل دی نو په بردي عمل باندې او پښتو متل خو کولای نشم خبره ده 500 روپیو ده چغره سره نشتا نو پردي شیلونو باندې خپل ځان مډاډه کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه ته وایي فاطمه وری تلته وره قیامت کې زستان شفاعت پکاره دلې الا دا چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شفاعت ته په خپل ځای کې ان شاء الله راشي او بیا به تاسو پوه شئ نو مطلب یې څه دی دا سی عمل وکړه چې الله ته به ورسي دا سی عمل وکړه چې الله ته به ورسي دا قرباني ته قرباني ولې وایي دا د قربون نه دی قرب وایي نزدېکت ته د سره الله ته نږدې کېږي الله ته نږدې کېږي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا له نمونه دي الله ته نږدې کېږي اقم الصلاه للذکر منځوکا چې زه دریات شمه واسجد واقترب سورۃ یاله کې الله فرمایي سجده کوا چې ما ته رانږدې شي دته وسیله وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سجده کې انسان ماته ټول نه ډېر نږدې وي نو سجده کې تاسو ډېر دعاګانې کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سجده کې ماته نږدې او دلته د وسیلې اټولنا لوی ذریعہ خدای دا هغه دا آیت نمبر 35 تاسو مالک لري
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جهاد وکړئ د الله په لاره کې، د الله د دین غلبې کوشش وکړئ. کم کوشش چې تاسو الله آسان کړی دی، لیک دی، پړ دی، قتل دی وغیرہ وغیرہ. انفرادي حکم دا نه دی چې دا نه بیا فتوی لګوا او بیا ځان ادا کار کوا. الله په لار کې د الله دین غلبې هر کوشش ته جهاد وایي. د الله د دین غلبې هر کوشش ته جهاد وایي. نو یوازې دین ځان لپاره مخ وخوا، د دې دنیا د دې نظام دې د غلبې لپاره کوشش کوا. دغه ټول نه لوی وسیله ده. آیت نمبر 38 والسارق والسارقه غل سره او غلا د دې لاسونه کټ کړي، لاس کټ کړي. دا حکم دی. حکم غو انفرادي طور باندې نه دی. نو دا حکم څنګه پوره کیږي؟ دا سه نظام جوړ کا، دا سه نظام ولو سره ملګرتیا وکا چې دا سه نظام قائم شي چې غلطه سزا ملاوي شي. بعض خلکو ویل چې دا ظالمانه قانون دی. نو چې یو غلو لاس کټ کړي نو دا لکونو غلې چې نن سبا کیږي کنه او دا لکونو پکې مړی کیږي، دا به بیا نه کیږي. نو ظلم هغه نه ظلم دا دی. یو قاتل ته سزا ورکا، دا زرګونو لکونو قاتلانو ته بیا به دا قتل نه کیږي. الله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. دا لپاره په قصاص کې زندگی ده، قومي حیات ته ژوند خو په بدل اغستو کې ده. انفرادي نه، اجتماعي طور باندې کوم نظام کې چې او بیا دلته د قصاص معنا څه نو ان شاء الله دې حکم باندې پوهیږي. قصاص د قص نه ده، قص قاف صاد، دا نقش قدم ته وایي. كتب علیکم القصاص، تاسو باندې نقش قدم فرض ده. سمانا شو قاتل مړ وکړو او تختیدو، نور پسې منډه کا، ځای معلوم کا، کوری معلوم کا، خلکو ته وایا، پولیس ته وخایا، فوج ته وخایا، پنچایت ته وخایا. ها تر دې د پوری چې دې تر رسیدلې نه. كتب علیکم القصاص همدغه معنا ده کني تاسو تحقیق وکړئ. دا چې کله ته الفاظ راشي به ته په معنی پوهیږي. نو دا ابتدایي کارونه خو ته کولای شي. ابتدایي کارونه کته دا غسر نشي کټ کولای، نو دا هغه پسې تلاش او مونږه خیر وګورو، خو معلوم شي خو حال نشواله، حال نشواله. لکه چې یریګو او دا وایي چې مې یریږي مخشو نیمه و یریږي، خو دا خو زموږ ایمان هغه بس ماشاءالله الله دې قبول کړي. یا الله تعالی فرمایي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. غلا احکامات دي دغلا مخکنه السلام حدیث یو د بیانولو. او یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده، مسلم شریف کی حدیث ده چې د دینار څلورم حصہ پټ کړی. دا د قاضي او د تعزیر په بنیاد باندې د الله حدونو کې هغه کمې نشي کولای. البته تعزیر کې هغه چې کوم د الله تعالی قوانین دي دا د قاضي بیا کار دی. نو د تعالی فرمایي دا کوم کتاب چې ماته د درکړې ده فحکم بما انزل الله، د دې ذریعہ سره فیصله کوا، دې ذریعہ سره فیصله کوا. نو فیصله کوا، مونږه تلاوت کوا، ثواب غټا ختم نیولې ده، طالبان راولا مړی نه مخکې بوزا، ناوی باندې برکیدا، دیوال په برکیدا، تعویذ تی جوړ کا، غاړه کې واچوا، سختونه جوړ کا وغیرہ وغیرہ. دا یو ټکیم قران کې نشته او دا یو کار رسول الله نه کړی صلی الله علیه و آله وسلم. نو بیا څه کار کړی؟ فحکم بینهم بما انزل الله، د دې کتاب په بنیاد خلق ومن کې فیصله وکړه. دا سه قانون، دا سه نظام، دا سه خلق، دا سه ملګری، دا سه کوشش دا کوا چې دا نظام جوړ شي. دا چې کله تاسو سره د ځان غم نه وي کنه او د الله د دین دا غم وي د غلبې، بیا به تکار پختنم کوي، ځان بم پوي او ان شاء الله چې کوي به هم خو غم نشته. نو چې غم نشته نو څه په پختنه وکي او څه په تیارې وکي او څه په کار وکي او څه په پېژنګلنه وکي چې چا سره ملګرتیا وکم. بهر حال بیا پس الله فرمایي چې کله الله خوښوي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، تاسو به الله یو امت کړی وي
خو الله آزمائش کوي په دې کې فاستبقوا الخيرات حکم دار ہے نیکیو کې پیړه وکړي فاستبقوا مسابقین ده یو بل نه مخکې شي منډه ووهي جلدی وکړي بل سره مقابله وکړي په نیکۍ کې بل سره مقابله وکړي په نیکۍ کې وانحكم بينهم بما انزل الله یو مګه حکم دی چې د الله په احکاماتو باندې فیصله کوا او یریګا چې تاسو فیصله کې وانه چي او نشته دی چې د دې ګناهونو سزا الله تعالی دوی ته ورکي آیت نمبر 49 آیت نمبر 51 کې الله فرمایي یا مسلمانانو يهود و نصاراو نه دوستي هغه سره دوستي مکوئ ها کته سو يهود و نصاراو سره دوستي کوي نو تاسو به مو مغینه وي مطلب څه دی معاملې به سره ومغه سي کومه تاسو سره باندې هغه باندې سزا به طالب اندر کومه هغه سره دوستي مکوئ ها هغه خلکو سره دوستي مکوا چې ستاسو دین پورې ټوکی کوي مسخره کوي دا يهودي دی او کوي عیسائی دی او کوي هندو دی او کوي منافق دی او غیر او غیر څه چي دی هغه سره دوستي مکوا الله نه ویریږي کچېری تاسو مسلمانان یې دینه بعد حکم چې کوم دی اخیری حکم دی دې باره کې ما یو څو آیتونه نور جمع کړی دي تاسو ته پاره د الله رضا د پاره انتهایی ضروری ګڼم نو دیو جن خدان به پوي کوي دې دا پوری تاسو اجازه ده چې درمیان کې سوال کولای شي خیر دی کله نه پويګم نور عالمان هم ناس دي هغه نه په پښتنه وو خیر دی فجانه وو خیر دی خدای خامخ پوي کوي ډېر ضروری خبره ده ډېر ضروری خبره ده انتهایی ضروری خبره ده هغه دارا یا ایها الرسول آیت نمبر 67 سورۃ مائده یا پیغمبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي بلغ تبلیغ وکا ورسوا ما هغه انزل چې نازل کړي شوی دي الیکا استا طرفتا من ربک استا طرفنا اے پیغمبره تابع چې دا کوم آیاتونه نازل شوی دي دا نور خلکو ته ورسوا وان لم تفعل کدا کار دی ونکړو یعنی دا رسول دی ونکړل فما بلغت رسالته نو پیغمبري حق به ادا کړي نه یعنی فرض منصبی به بیا پورا کړي نه یا ساده ګوري ها والله یاسمک من الناس الله به خلقو نه بچ کوي خلقو نه به الله بچ کی ان الله لا يهدي القوم الكافرين القوم الكافرين الله کافر قوم ته هدایت نه کوي دا پیغمبر ته حکم دی د دې د قران د رسولو چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وری عبد الله ابن مسعود ته ویلي چې تلاوت وکړه هغه تلاوت کو د سورۃ النساء آیت نمبر 41 تلاوت کو او هغه کې دا چې طالب الله اے پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم تعالی فرمایي قیامت کې به الله تعالی تعالی د دې خلکو گواهی اخلي چې دا دې تر سوال کړیو کنه وکړي نو چې دا آیت کله تلاوت کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت مبارکه دا سره روانه وي چې دا ګیره اعلان شو او عبد الله ابن مسعود توای بس کا نور برداشت نشم کولای ما نه بر الله تعالی قیامت کې پوښتنه کوي چې دا دعوت رسول او کنه رسول چنانچه اخیری حج چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بعد بیا وفات شوی و تقریبا 1,00,000 نمبر صحابه کرامو دې صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے مسلمانانو ما خپل حق رسولای نه وای هاو رسولای نه وای هاو رسولای نه وای هاو گواه اوسېږئ اے الله تم گواه اوسېږه ما خپل حق پوره کړی دی او یا مسلمانانو دا خبره تاسو نور خلکو ته ورسوئ دا دغه حق ورسو بل پیغمبر خبر ازینا دا کار خو موږ تاسو کوو نو دا خبره تقریر کې لګه اسانه و ښکاری چې موږ تاسو به کوو دا خو به ملاسد کوي یا دا خو ډاکټر صاحب کوي یا حق مفتی صاحب کوي نو یو څو آیتونه واوره دې توجه سره وګونیسا سورۃ بقره آیت نمبر 160 ځان سره نوٹ کا سورۃ بقره آیت نمبر 160
ان الذين بشغا کسان یکتمون چې پټي ما انزلنا هغه چې موږ نازل کړی دي من البينات د واضح نشاناتنا والهدى او د هدایتنا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ورسل داغنا چې موږ بیان کړی دي په کتاب کې خلکو ته نه رسي نو سزا یې څه ده د کور کې قران شریف یو ګورا نور الحسن ته وګورا او دا خبره بیا لیبر کالونی ولا توکا اولئک یلعنهم الله ويلعنهم اللائنون دا خلق دي چې الله په لعنت ته او د ټول لعنت کوونکو په دې باندې لعنت وي چې دا الله کتاب خبره واورېده او نور چاته ونه رسوله او پټه کړه وای نه رسوله ها درې شرطونو سره به معاف شي یو توبه وباسي واصله اسلام کی او وبینو او بیان بیا وکي چې دا خبره ما صحیح نه وکړې او ما غلط خبره کړې و یا ما پټه کړې و یا ما رسول نه و نو بیا به زما معاف کما آیت نمبر 160 د سورته بقره آیت نمبر 175 واوري ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك چاچ د الله کتاب خبره پټ کړه ځان سره بچا دې ونکړه حقیقت واضح نکړو څه استاد ماحول مطابق حکم کوم کنه د الله د حکمونو نو پټ کړه وای نه رسوله او دنیا مفادات به واغسل مفادات یوازې دې ته نه وای چې بچا زرو په در کې نو ولې نه رسوله نه یریږي چې دکان به خراب شي یریږي چې نو قریب به خراب شي دا خبره کوم نه ما خو څوک امام نه نشي بیا نو زما امامت به څنګه چل شي ما ته بیا خلک وادي وای او ما ته خلک بیا پنځپيري وای او بیا ته مودودي وای او بیا به خلک پریدینا او بیا به پلانې شمه او بیا به پلانې شمه په هر حال خدای الله د حکم باندې کې بل څه نه وایي او دا الله د حکم دی اونر رسو نو بیا به څه چل کیږي اولئک هم دغه کسان دي ما یاکلون فی بطونهم الا النار دې خېټو کې بل څه نه چي بغیر اور دا به خېټو کې اور اچي یو ولا يكلمهم الله يوم القيامه الله په قیامت کې دې سره خبرې نه کوي الله به خبرې نه کوي دې سره انتهائی ناراضگی خبره ده ولا يزكيهم او نه به پاک دي څومره اسانه وته معنا مې درته وکړه او څومره په خوشحال شي تا خو آسان غونټه کړي ونو ست لګ ځان کوی کوي کله چې سره ګناو کی نو دنیا کې الله تعالی سزا ورکړي نو ګناه معاف شي ګناه ډیر ده نو قبر کې راګیر کی نو هلته ګناه سر ته ورسی نو ګناه سر ته ورسی نو معاف شي صفا شي دنه ډیر ده نو قیامت کې راګیر کی په سخت ګرمي کې 50,000 سال یا ورځ ده نو اته ګناه سر ته ورسی نو پاک شي هلته پاک نشو دنم ډیر ګناګار دی نو جهنم ته ورواچي الله دې موږ تاسو بچ کړي نو جهنم کې خپل سزا وخوري نو بیا به پاک شي بیا به الله تعالی وبسي حتی کې چې اخیری سره به ملاره وبسي خدا چې د الله آیتونه پټ کړی وي الله وی ولا یزکیهم نه پاکوما نه پاکوم ځان پاکوم اړو خبره وسره نه کوم اړو پاکوم نه سورۃ بقرہ آیت نمبر 174 یا سوی اللہ تعالی ولهم عذاب علیم دې لپاره دردناک عذاب دی او دین ورستو آیات کې الله ډېر عجیب پوښتنه کوي ډېر عجیب حیران کونه پوښتنه کوي اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار دا څومره لوی صبر دی چې په اور یې وکړو دا څنګه عجیب صبر یې وکړو په اور باندې چې دا الله آیتونه رسینا او په صبر کوي دا څومره غټ صبر دی الله وایي دا څومره غټ صبر دی چې دې باندې صبر کوي آیت نمبر 151 سورۃ بقرہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا دا څلور ور راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ابراهیم علیه السلام دعا یم څلور ور د قران کې راغله ده سورۃ بقرہ 2 وری سورۃ آل عمران 1 وری سورۃ جمعہ 1 وری څلورو کې د پیغمبر
پیغمبری کار خود لري څنګه کار ته هغه داو یتلو علیهم آیاتنا دا الله آیاتونه به تاسو ته درست کوي الحمد دا سی ویل کیږي رب دا سی ویل کیږي عالمین دا سی ویل کیږي او بیا ويعلمهم الكتاب تعلیم د کتاب ور کوي والحکمت عملی نمونه خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ويزکیهم او دې بنیاد باندې تربیت کوي نو اے د جماعت اسلامی خاص کر دا غي نوجوانانو یا مشرانو او یا نور اسلامی تنظیمونه چې هر چا سره تاسو تعلق د اسلام په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څلور کارونه کړی دي په دا څلور کارونه باندې د خپل کارکونانو کار کوا دا غي د قران تلفظ درست کا تعلیم د قران ورکا عملی نمونه د رسول الله ورته وخیا په دې بنیاد باندې تربیت وکا دا د رسول الله کارو یا پسې فرمایي او دا آیت سورۃ اعراف کې ده او دا 157 نمبر ده او دا د دې بنی اسرائیل مبارک الله فرمایي آیت وګده معنی واوره الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة هغه پیغمبر چې پیغمبر ده او امي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نوای نو دینه ما وعده غستوا الله فرمایي دینه ما وعده غستوا وعده به څه غستوا ده دینه هغه وعده داوا والذین آمنوا به آیت نمبر 157 سورۃ اعراف 157 سورۃ اعراف لدی اخر ایسا وعده داوا وعزلوا وآمنوا به اول دا چې په دې پیغمبر په ایمان راوړي یو وعزلوه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه درې معنی درې احکامات څلور ایمان راوړي د په کار کې به تعاون کوي د کار کې د سره چې کم کار دی کوي دا هغه نصرت وکوي اول حمایت ته بیا نصرت ته هغه نه بعد چې د سره کوم رڼایي ده قران نور ته اشاره ده د دې رسولو کې عمل کولو کې به د پیغمبر امداد کوي دا به کله وعده غسته ده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك